بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیر پوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دي. ګرانو کتونکو تاسو په دې ویډیو کې دا څنګ کې موجود مولانا صاحب ګورئ چې دې په دواړو خپو باندې معذوره دي. د تغبې سیمې سره تعلق ساتي. 7 درجې سبق یې ویلی دي، 1 درجه ورته پاتې ده چې دا 1 درجه پوره کړي نو دی به عالم شي. خو په دې حالاتو کې چې معذوره دي، د دوی د وینا مطابق د دوی والد صاحب په دواړو سترګو باندې غم بلایند دی. نو ډېر د مجبورۍ نه دغه ویډیو ته راغلی دی. خو زه یو خبره کوم چې د الله نه پټېږي، د انسانانو نه پټول نه دي پکار. موږ وایي دا خلکه به څه وایي، خلکه چې څه وایي وایي دي، د خلکو نور کار څه دی. خو داسې خلکه شته چې هغوی وایي چې زموږ دا پیسې په ټیک ټاک ځای باندې ولګي. موږ سره یو شمېر داسې یتیمانې جینکې چې هغوی ته د کتابونو ضرورت دی، هغوی علم کوي او 4مه 5مه درجه ته په دې کې پاتې شي چې کتابونه ډېر زیات ګران شوي دي. په دغه کې را سره څوک کومک کوي یا څوک داسې وي چې د کونډو له زما طرف نه دا سلایي مشین ورکه. نو موږ سره داسې کونډې دي چې 5-8 بچي دي، نو ضرورتمند دي. خو دې وخت کې خبره ترې کوو په دغه مولانا صاحب باندې چې د دغه مولانا صاحب ستړی د علم دپاره او بیا غربت او تاسو ته په خپله بیانوي. مولانا صاحب نوم څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما رحمتالله نوم دی او تغبې تحصیل اوسېدونکی یم. نو دا ښه خبره ده چې ما په خپله لکه په ډېر تکلیف سره دا 6 درجې راورسولې. خو د 2016 نه واله 2024 پورې زما د 7 کال روان یم مدرسې. خو اخوا لکه مشکلاتو باوجود دومره ګیر کړم چې لکه هغه اخوا د 8مه کال د آخري درجه زه نشم لکه پوره کولی. لکه یو طرف ته مې والد صاحب په سترګو ړوند دی، بل طرف ته زما کور کې لکه لور څوک د خرچې مرچې لکه لور څوک نشته. د هغې د باوجود ځان خپل روزګار موزګار کوم، خو لکه هغه هم اوس حالات داسې دي چې لکه هغه هم سمې نه خوري. د ډېر باوجود د وجې لکه ما اوس د 7مه درجه چې کوم ده لکه دا سټاپ کړه. ما ویل دا 7مه او د 8مه درجه زه نه ویم، نو په دې کې به ځان څه کار مار وکړم، نو چې بیا لکه زما کله اوس مسؤل شو نو بیا به د 8مه درجه ویم. خو ستاسو د الله ډېر خوشحاله کړي چې لکه دې دومره هغې ته رالو او ما وویل چې دوی زموږ د اواز چوت کړي او کم کتونکي چې دي هغوی ته هم زه پیغام ورکوم چې لکه ما سره په دې کې پوره مرسته وکړي. په دې مات ګوډ وجود باندې ته څه روزګار کوې؟ زه به تسبیح مسواکونه او دا ټوپۍ وغیره چې کوم دا خرڅوم او دې سره کتابونه کوټینګ کوم د قرآن مجیدونه په جوماتونو باندې ګرځم او لکه بس چا قرآن مجیدونه یي یا نه یي خو هغوی دې بیا هم لکه ما سره مرسته کوي. په دې کور کې وروڼه خویندې خو خویندې خو مې ټولې واده دي، خو لکه کور کې اوس زما څوک نشته. بس زه داسې معذور یم او والد صاحب مې په سترګو ړوند دی. په دې د کور خرچه هم کې چې دغه کې څو ګټې او چې دې کې د کور خرچه هم چلېږي او بیا چې کوم دی د هغې په وجود د که بیمارۍ هم راشي او زه پکې خپل تعلیم هم رسوم. کور خپل دی؟ کور خو چې زموږ خپل لکه مخکې وو لکه په دې وجه نو بیا هغه ماماګانو څه وه نو لکه هغوی دې والدینو یې مې ورکړی ده، خو لکه د هغې کور لکه اوس هم لکه جوړولو پیسې مو سره نشته. کور او داسې بجلی بیل او دا هم جمع کوې؟ او جی بجلي بیل شو، ګیس بیل شو، لکه لور خرچې شو جي، همدغه زه ټولې برداشت کوم. ته وایې چې زما تعلیم مخ په وړاندې لاړ شي. او جی او داسې زما د کالج امتحان هم روان دی، زما اوس BS روان دی عبدالوري خان کې. هغې باندې په سمیسټر باندې ډېره غټه خرچه راځي، لکه هغه زما وس نه کېږي. چې مدرسې هم چې کوم دی لکه 30-40 زره روپۍ صرف کتابونه لګي د کال، او داسې بیا داخلي خرچې هم دي، نو لکه هغه زما د وس نه بهر دي. په سمیسټر څومره خرچه راځي؟ په سمیسټر باندې اوس کم از کم 35,000 روپۍ راځي دې وخت یو کال. او درته ووایه چې دا ته کومه ګټه وټه کې یا دغه کې نو معذورانو کې د خپل سرټیفیکیټ هر څه درکړي د هغې طرف نه ساته ملایي؟ نه جي نه، هغوی زما چې زه لکه پیدایش شوی یم او لکه د 6م نه واله تر د 14مه پورې ما سرټیفیکیټ هم جوړې کړې او لکه زه هر یو محکمې ته هم تللی یم، لکه هغوی ته ما سایکل باره کې هم درخواست ورکړی، داسې نورو مسایلو کې هم درخواست ورکړی. خاص مې لکه DPO مردان داسې ته خو چې دوی ته ما درخواستونه وکړي زما تعلیم دې پرې شي، لکه هغوی اوسه پورې ما ته څه جواب رانه کړو. موبایل نمبر دې څه دی؟ موبایل نمبر مې دی 0315 93 27 571. 0315 93 27 571. ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو تاسو د دوی خبرې واورېدې. په دې حالاتو کې بیس هم کوي، علم هم کوي، خپله مزدورۍ باندې کوي، په خپلو مټو باندې ګټي، په دې معذوره وجود باندې. او بیا د معذورانو لپاره چې دا ریاست څه کوي نو هغه هم ستاسو د وړاندې شو
چې صرف بس په سوشل ویلفیر دفتر دې لپاره دی چې رجسټریشن نور هېڅ هم نشته 2% کوټه ده د ده نوکري داسې خښ دی لکه په پلیټ کې چې پرتی چې بدلی ورکړي خو چاته وی نو چې نه کېږي نو ګرانو کتونکو ضرور ورسره تاسو مدد وکړئ کومک وکړئ ښه محنتي دی چې خپل دغه مخکې تعلیم جاري وساتي ډېره مننه خوشحاله اوسئ